زه د قوم کمبار شکریه ادا کوم چې په اولني ځل باندې د قوم کمبار مشران په دا صلح کې د موږ سره شانه بشانه ویلوړ دي. آیا په نشترحال کې په دغه ریفرنس کې د لطیف لالا او د بل خنادون حوالې سره صلح خبره شوې د لطیف لالا چې کوم بل خنادون دی د هغو په منځ کې چې کوم خبرې اترې کومې د صلح باره کې تاسو خبرې راونه کړي تاسو کې ډېر وخت نه لګیا و لطیف لالا په ټیم کې ژوندی هم و نو دغو د صلح کومه تاسو ورسوه شاهنشاه صاحب چې تو څنګه پوښتنه وکړله چې لطیف لالا ژوندی و او د لطیف لالا د خاندان او د مخالف فریق پوښتنه دې وکړله. په اصل کې دا یو فریق دی، دواړه یو خاندان دی، دا د لطیف لالا خاندان دی، که په هغه کې آفتاب جج صاحب دی، که په هغه کې وزیر حاجي صاحب دی، که په هغه کې لطیف لالا دی چې دا غټ درې شخصیت په دا دشمنۍ کې شهیدان شوي دي نو دا څه ډېره نږدې رشته ده د دغو. خو بدقسمتي ده د موږ د پښتنو چې داسې ځینې دشمنۍ دي چې په داسې یو بنیاد باندې جوړې شي چې هغه اتفاقاً ورته موږ ویلی شو یا څه غلط فهمي ورته ویلی شو یا څه په فیملي کې داسې په ضد وینو دروشي د دغې په بنیاد باندې جوړه شوې دشمني ده. خو پښتنو له پکې ډېر نقصان ورسېدلو نو د دغې وجې نه شاهنشاه صاحب که تاسې کتلي وي موږ به په هره میاشت کې که په میاشت کې به نه وه په دوې میاشتې کې به موږ یوه صلح نیمه کوله. خو هغه صلح داسې ځینې دشمني دي چې هغه موږ په زوی باندې پرېښولې او دا خوني دشمني وه ډېره په تیزۍ سره روانه ده او ډېر قیمتي خلک پکې لوړلو، پښتانه پې باندې خور شولو، قومونه پې باندې خور شولو، داسې شخصیات پې لوړل نو د دغې وجې نه ټوله توجه موږ دله ور کړې ده. او بیا په دا صلح کې زه د قوم کمبار شکریه ادا کوم چې په اولني ځل باندې د قوم کمبار مشران په دا صلح کې د موږ سره شانه بشانه ویلوړ دي، شپه ورځ یې سبکې یو کړي ده. ټول قومي مشران په پیلني ځل باندې په داسې کردار کې سره روان دي چې دا چا نه دی ویلي چې دا د ایغ فریق نمایندګي کوي او دا د دغ فریق، بس ټول کمبر قوم سره د ملک بن خیل د مشرانو څو کسانو دا یو شوی دی یو فریق له میر درومي او بل فریق له میر درومي او تر اوسه پورې یو فریق هم داسې ډیمانډ نه دی کړی یا یې داسې خبره نه کړې چې د قوم مشران ترې نه خفه وي یا یې موږ خفه کړي وو یا یې مطالبې داسې سختې وي چې هغه مطالبې نه په روایاتو کې وي، نه په شریعتو کې وي، نه په آیین کې وي، نه په قانون کې وي. خو شاهنشاه صاحب د بدقسمتۍ خبره وي، ځینې دشمني هغه مخ و څټ داسې لري چې په هغه کې ټیم لاګي، په هغه کې نشستونه لاګي، په هغه کې به په فریقینو باندې خوري کوي. نو د دغې وجې نه تر اوسه پورې چې موږ د ټیم کې واخیستلو موږ له پکې چې کم تحفظات دي په هغو کې پیچیدګي ده، د مدعیانو نه داسې پیچیدګي نشته ځکه چې موږ وایو چې د دغې دشمنۍ خاتمه په داسې طریقه وکړو دا د کوله د ننه د نغري د ننه دشمني ده نو په دا کې ډېر هنر په کور وي. د فیملي د ننه یوه فیملي چې کومه ده بیا په فیملي کې ننه بله فیملي چې کومه ده موږ په هغو کې ورسره کوشش کوو چې هغه هم داسې د یو بل نه خفه نه شي په دا روزینامه باندې. نو د دغې وجې نه شاهنشاه صاحب موږ سره لږ ټایم په دا باندې زیات ولګېدو. کوم پرونه بله نشترحال کې کوم تعزیتي ریفرنس و د لطیف لالا په یاد کې هغه کې که ته وګورې د مختلفو سیمو نه د قبایلو د هر علاقې نه پکې خلک د نمایندګي کوله او د مختلفو پارټو والا خلک هم کې لکه کمبر کوم مشران هم دا توقع لرله چې په د تعزیتي ریفرنس کې به داسې خبرې وشي چې په هغه کې به د لطیف لالا او د بل خاندان په منځ کې د صلح په باره کې خبره وشي. په دغه ریفرنس کې د لطیف لالا او د بل خاندان حوالې سره صلح خبره شوې. ډېره مهمه پوښتنه دې وکړله په دغه د لطیف لالا چې کوم په نشترحال کې کوم د یادګیرنه یوه تعزیتي پروګرام و په هغه کې مو هم شرکت کړی و او د ملک د مختلفو حصو نه پکې خلک راغلي وو، سیاسي سماجي شخصیت تکړه تکړه خلک راغلي وو، د پښتنو لیډران راغلي وو او
مونږ د پره ټول قابل قدر دي، د مونږ د پره ټول محترم دي، د مو د پره ټول سینیر دي. هغه مونږ واورېدلو. هیچا داسې خبره پکې نه ده کړې چې هغه د نفرت خبره وي، هغه د یو فریق په ملګرتیا کې وي او د بل فریق په نفرت کې وي. خو هر سړی د همدردۍ خبره کړې ده، هر سړی د لالا په ژوند باندې خبره کړې ده. خو بل طرف لا چې د موږ کوم امید و چې موزونی دا شهنشاه صاحب ویلو چې په دا کې داسې د پښتنو لیډرون دي چې هغه به دغه سټیج نه دا عهد کوي چې ای اپریدیه قومه یا ای د لطیف لالا کورنۍ یا ای د آفتاب جج کورنۍ ووره، ته د پښتنو کورنۍ یې، ته د قبایلو کورنۍ یې، ته د موږ مشترکه کورنۍ یې، ته د موږ عزت یې. موږ د دغه سټیج نه توله دا پیغام درکوو چې پلونکې ورځې لا به توله موږ در درومو او تو نه به موږ دا ډیمانډ کوو چې دا کومه دشمني ده تو د دغه بل فریق سره رو، دغه د پښتنو مشرانو لا، دغه د قوم مشرانو لا، دغه د اپریدو مشرانو لا، دا د قبایلو مشرانو لا تو سه د دغه دشمنۍ د صلح کولو د پوره رډ بډ واک و اختیار ورکو. خو بدقسمتي دا وه چې د یو ملګري توجه دغه طرف لا نه وه. دا نه ویم چې بد نیتي وه، توجه دغه طرف لا نه وه چې د مو سره کم د جرګې ملګري نوسو، د قوم مشران نوسو و هغه په دا تمه باندې ولته نوسو چې موږ به د دغو خلکو نه داسې خبرې اورو چې په دغه صلح کولو کې به د موږ دپاره یو ښه کردار ادا کوي. او د پښتنو لیډرانو له دا پیغام ورکوم چې که تاسې د لطیف لالا په تعزیت کې پروګرام کوو، لطیف لالا روغ خوشحالېدل غواړو، نو د دغو د موجوده چې کم نسل دی، کم خوندون یې په دشمنۍ کې ککړ دی، دا د دشمنۍ نه وښکل. شهنشاه صاحب موږ هم د حد له رسېدلي یو چې تقریبا 90% د رب نه مطمئن یو چې دا موږ راغونډه کړې ده. د 10% چې کومه ده موږ له قومونو باور راکړی دی، موږ له ماشومانو باور راکړی دی، موږ له سټوډنټانو باور راکړی دی، موږ له وکیلانو هم باور راکړی دی چې کله تاسې ووایو چې دا پلونکې فیملی ده یا په یوه فیملی کې یو فرد دی هغه دا خبره نه مني یا دغې جرګې له واک اختیار نه ورکوي، موږ ټول د قوم بچي وړوکي او ستر مشران کشران تیار یو چې موږ دسه لوړ شو او د هغو په وره کې کینو، تر آخر نه کینو سره د میډیا، د سوشل میډیا، د الکترونیکس میډیا چې تر څو پورې دغې جرګې له د دغې صلح دپاره مکمل وخت و اختیار نه وي ورکړی، دو به هم انشاءالله نه د قوم نه د دغې جرګې د مشرانو ځکه چې دا په وړمبې ورځ باندې ورته قسم کړی چې موږ صرف د الله د رضا دپاره تاسې په دا صلح کې منډې وخو. موږ درکې دا نه کوو چې ویرې ډېر مړه دي، دی له لږ مړه دي، دی له لږ مړه دي، ویرې ډېر مړه دي یا ویرې شخصیات دي، دی له کمزوري دي. نه، د موږ دپاره دا ټوله د الله خونه ده. په دا باندې په تو باندې خلک ویاړ کوي، په تو باندې خلک فخر کوي چې وایي چې پلونکی فریق تی د هغه پلونکي په فریق بچو باندې رحم وکړو، د هغه په تورسر یې باندې رحم وکړلو، هغه وویلو چې که دغه ویډ کې نه یا دغه کس نه یو مسټیک شوی وي، دغه لا یوه تورسر یې دی بل کور نه راغلی دو، یوه تورسر یې ورته نوسته دو، دغه لا ماشومان نوستي، ځکه د ده سره ضد کوم نو د ده سره مې ضد یو طرف له، خو بل طرف له چې زه د ماشومانو دا تورسر یو قسم نو زه د دغې دپاره د دغې دشمنۍ نه تېرېږم، د دغه عناد نه تېرېږم، د دغه ضد نه تېرېږم. نو شهنشاه صاحب نه دو ګرونه چې په دا غونډه سیمه کې د اپریدو د قبایلو پښتنو په سیمه کې انشاءالله ډېرې دشمنۍ به ختمې شي. پښتنو لیډران به مخکې سره عام مړه کېدل، سره عام به ګرفتار کېدل. اوس په پښتنو کې شعور راغلی دی، د پښتنو لیډر څوک برای راست نشي ویجلی، برای راست لوس نشي راچولی. نو اوس یې ورته لکه څنګه د ظلم قوتونه دي په دنیو کې دا ورته د داسې فرمولې په شکل باندې رودرومي چې شک و شبهات د هغه د چا سره پیدا کړي او یوه دشمني ورته جوړه کړي، بیا په دشمنۍ کې کردار داسې ادا کوي چې وایي چې دا د دغې دشمنۍ نه نه وځي، چې دا د پښتنو بچو له کم شعور ورکوي یا د پښتنو بچو له کومه پوهه ورکوي یا پښتنو بچي د جنګ نه وبوسي. نو دا ځینې قوتونه داسې قوتونه چې هغه نه غواړي چې دا خلک دی د دغو دشمنۍ نه خلاص شي. نو زه دغو ټولو خلکو له دا ریکویسټ کوم چې موږ سره په شریکه باندې د دغو خلکو په دا دشمنۍ کې دغه ظالم قوتونه چې کوم دي در سبک نه کوم کو. ډېره مننه راځي.